که یو چا مور و پلار قریبانو ته یو چا ته حج کاوه عمره یې کوله نفل یې پسې بخښل ذکر یې پسې بخښه خیرات یې پسې کاوه او دعا یې رب ته وکړله نو الله جل شانه هغه ته ثواب ورسوي خو هغه سړی ته چې تا والا کې که هغه مجرم نه و هغه د خدای په سزا کې ګرفتار نه و هغه نیک سړی و مؤمن و ایمان باندې تللی و ایمان یې و عمل به یې کمزوری ایمان خو یې شته نو ته دعا پسې وکړې خدای ته امید شته رب ته امید شته چې الله یې هغه ته ثواب ورورسوي دې ته ایصال ثواب دا پوره یقیني خبره نه ده چې لس شکه وتلګي نو خو د هغه خوښه ده چې ته چا ته حواله کې د هغه سرکار خوښه ده ځکه سرکار یې په پټو په ښکاره خبر ده که هغه د دغه مستحق و د خدایي سرکار کې چې دا ستا خیر و ثواب ور ورسوي نو خو ور وبې رسوي که هغه نه و مستحق د هغه په نقطه نظر نو تا ته خو بدله درکوي دا خپل نیک نیتۍ تا ته خو مزدوري درکوي خو هغه ته بیا د هغه خوښه ده هغه وایي تر ما قرآن کې یو ځای راځي چې مهربانه خو ان یکن غنیا او فقیرا ان یکن غنیا او فقیرا الله اولا بهما که مالدار وي که نادار وي که ښه وي که کمزوري وي زه تر تاسې خیرخوا یم زه تاسې تر ما خیرخوا مه جوړېږه ما او تا یو معمولي رشته ورسره ده هغه هم دا خدای پکې راچولی ده چې زما او تا همدردي چا سره وي یا د چا له موږ سره همدردي وي دا چا سین باندې د چا سرکار خدای سرکار دغې وجې نه مالک وایي تر ما د چا خیرخوا مه جوړېږه او بیا وایي فلا تتبعوا الهوا خواهشاتو بندګي مه کوه تر ما خیرخوا مه جوړېږه ته د خواهش بندګي کوې زه په حقیقت خبر یم او مالک وایي یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم ما ته پوشیده شیانم ښکاره دي ما ته ښکاره شیانم ښکاره دي تا ته علم نسته ما او بندګان زره یې لکه که مستحق وو خو زه هغه ته اجر ورکوم تا ته هم درکوم که هغه مستحق نه و تا ته اجر درکوم ما او خپل بنده زره